الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس. نبی علیه السلام چې کله د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو نو په دې کې مہر څومره مقرر شوی دی. نو په سیرت هشام کې د حافظ ابو بشر دولابی هغه فرمای چې د نبی علیه السلام مہر اغا 12.5 اوقیو او په یو اوقیه کې 40 دراهم وي. نو 12.5 ضرب 40 دارال 500 دراهم. نو دا 500 دراهم دا د نبی علیه السلام اغا مہر مقرر شوی وو. او د نبی علیه السلام دغه د نکاح نه بعد بیا د نبی علیه السلام د سیمخ ته بل یو مسله یا داسې رااله چې کله د قریشو خلق او قتل چې د مکی د تعمیر دا زوړ شوی دی نو د اغه د جدید کولو او د نوې کولو اغه مشوره وکړه چې تعمیر د کعبه وشي او نبی علیه السلام په دې کې بطور ثالث هغه جوړ شي. نو ابتدای د عالم نه تر اوسه پورې د خانه کعبه تعمیر دا 15 ځله شوی دی. اول حضرت آدم علیه السلام هغه کړی دی او د آدم علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام الله تعالی را اولیګو او ورته دغه نشانی او خولي چې په دې ځای باندې بنیاد هغه د بیت الله کې دا او چې کله د بیت الله بنیاد کې خوده شو آدم علیه السلام ته حکم وشو چې تر دینه طواف وکړي چې ته وړمبه بندای یعنی چې الله تعالی په دې دنیا باندې پیدا کړ دنیا ته راولېګلی او دا وړمبه کور چې هغه په مقدس مکه باندې الله تعالی جوړ شوی دی نو ځکه ورته بیت الله هغه ویل کیږي. او په دویم ځل باندې چې کله طوفان نوح هغه په پوره دنیا باندې راغی یا په بازي سو باندې راغی نو په هغه کې د کعبه اومه د هغه چې کوم آبادی و نو هغه په هغه کې ختم شوله. نو په دویم ځل باندې بیا د هغه حکم ابراهیم خلیل الله ته هغه وشو. نو ابراهیم خلیل الله د هغه بنیاد کې خود او اسماعیل علیه السلام چې کله ته ابراهیم علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام راغی هغه بنیاد هغه کې خود او په هغه په نو بنیاد باندې هغه بیت الله د هغه ابتدا هغه وشوله. نو اسماعیل علیه السلام به ګټ راوړلی او ابراهیم علیه السلام به دغه کعبه بنیاد او دغه کعبه هغه چې څومره د هغه ضرورت یعنی ګټي وی دیوال جوړولو هغه او په هغه کې ابراهیم علیه السلام یو ګټه هغه د کوازی په تور باندې استعمال کړی چې هغه ته مقام ابراهیم ورته ویل کیږي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو د هغه ځای دیدار نصیب کړي چې موږ او تاسو په خپل سترګو باندې ووینو. بار بار دې زمونږ او تاسو دیدار الله تعالی د آداب سره هغه نصیب کړي. نو دا په دویم ځل باندې وشو او په دریم ځل باندې چې کله دا تعمیر دغه بیت الله کېدو نو دا د نبی علیه السلام عمر مبارک په دغه وخت کې 35 سال او نو دغه قریش چې د خانه کعبه دی تعمیر ته وکتل چې را منګه په بنا د ابراهیم یعنی څنګه چې ابراهیم علیه السلام د دې تعمیر کړو او د دې چت کمزورې شوی دی چونکه وخت زیات هغه تیر شوی نو بیا دغه خلکو مشوره رااله چې منګه د دې کعبه تعمیر هغه په دوباره باندې کوو. نو د کعبه د تعمیر لپاره دغه خلکو هغه مشوره کم یو سړی وکړه. نو قریشو چې کله تمام د قریشو سرداران هغه را جمع شول او د بیت الله د غرزولو اراده او د هغه د دوباره د تجدید د هغه اراده وکړه. نو په هغه کې د ټولو نړومبه ابو وهب بن عمرو مخزومی چې دا د نبی علیه السلام د والد محترم د عبد الله سے ماماو نو هغه پاسې دو او هغه دغه خلکو نه په دغه خلکو سره هغه سره مشوره وکړه او دای وی چې اے خلکو مونږ د الله تعالی کور جوړو خدا په حلالو پیسو باندې جوړو دا به د غلا یا د بدکارۍ
یا د سود په دغه پیسو باندې به نه جوړو بلکې دا د الله تعالی پاک کور دی او الله تعالی پاک سیس خوښوي لہذا دی له پاکه کمای هغه را جمع کوو او په هغه باندې به د بیت الله هغه تعمیر هغه به دوباره کوو او په دې باندې به دغه پیسې لګو چې د بیت الله تعمیر دا د سره یعنی دا عزت والده او دا پاکو پیسو باندې هغه وشي نو دا چې کله دغه باندې مشوره رااله نو بیا د بیت الله د منهدم یعنی د غرزولو او دوباره د جوړولو چونکی قبیله اغازیات وی خلک زیاتو نو دی په خپل منځ کې دغه صلاح او مشوره وکړه چې هر یوې قبیله ته بعضی دوه قبیلو ته یو کار حواله او بعضی یوې قبیله ته یو کار هغه حواله شو نو د دروازې طرف چې کومه د کعبه دروازه ده نو د اغي طرف دغه د اغي جوړول د عبد مناف او بني زهره په حصہ کې رالل چې دا بتاسو جوړوي او دا کرانګي د هجر اسود او د رکن یمانی چې دا کم درمیاني حصہ ده نو دا د بنو مخزوم او چې نورو خو شاکه کم قبایلو نو دا د اغي په حصہ کې رالل او د بیت الله د دروازې ته شاته چې کم دیوال دی یو کې دروازه ده نو دا د دروازې دیوال شو یو دا دیوال شو او یو دا شاته دیوال دا دیوال دا د بنو جمح او د بنو سهم حصہ کې دا رالل او ختیم دا د عبددار بن قصي او د بنو اسد او د بنو عدي په حصہ کې رالل او دغه رنګي قریشو کې چې کله د دې بنیاد کې خودنو په قریشو کې یو خبر هغه خور شو یو خبر دا خور شو چې یو تجارتی جهاز هغه بندرګاه سره هغه ټکراو شوی دی یعنی جنگیدل دی او هغه مات شوی دی نو چې کله دا خبر ولګیدو ولید ابن مغیره د دې خبر د اوریدلو سره جری تلار او چې کله جری تلار نو التکی ولید ابن مغیره هغه لار او التکی د اغي چې کمی تختی وي نو هغه د کعبه د چت لپاره واغستلی او د کعبه د چت اغستلو سره سره د التکی چې کم یو کس او یعنی هغه د اغي جوړون کې یعنی هغه ته د دغه طریقې کار هغه ورته نو یعنی د اغي ماهر نو د اغه نوم هغه باقوم او هغه ځان سره راوستو د کعبه په چت باندې د دې تختو دو لګولو د پاره چې کله هغه ځان سره راوستو نو دلته کې اوس دا مرحله دې زه تر اوره سیدله چې دا خو وشو اوس په دې کعبه د منهدم والی د دې لپاره بس طریقې کار کو خلک یاري دلو چې دا خو د الله کور دی او دا موږ څنګه ننو او چونکه دغه خلکو اراده هغه د خیر و نو چې هغه د خیر و نو دې دا همت وکړو دا اراده وکړل چې زموږ خو اراده د خیر ده او دا موږ نه نو په دې باندې موږ الله تعالی عذاب و غیره هغه نه راکوي نو د ټولو لړومبه هغه ولید ابن مغیره هغه وخت سره اوړه و غیره وا د کنستلو یا د ماتولو چې ساله و غیره واغستل او چې کله هغه واغستل نو دا وی چې اللهم لا نريد الا الخير یا الله منګه د دې کعبه کده غرزولو دا اراده کوو دا اراده منګه د خیر کو دا منګه د نقصان نه کو چونکه دینه مخکې د ابراهه واقعیت رشي و دي خلکو دي چې هغه په دې نیت راغلو چې هغه دا نړوله خو دې ځکه اومه د بعضی خلکو هغه په دې باندې ځل نه کو چې اسنه چې منګه سره اومه د ابراهه هغه کیسه وشي نو بیا معاذ الله دلته کې خود خلکو نیتونه هغه د سو د بداینو بلکې سو چیرې دا په دې باندې سو کې دوباره هغه داغي تعمیر وکي او دا کرانګي دای اوي او د هجر اسود او د رکن یمانی طرف د دې نه چې کوم هغه کنستل وغیرہ هغه شروع کړلو او خلکو چې کله دا کنستل شروع وکړلو نو دا ټول خلکو یریدل چې دا ولید ابن مغیره چې کوم دی نو په د باندې لازمي د شپې سنا څخه چل کیږي په د باندې اسماني آفت یا د اسمان نه په د باندې عذاب نازلي کی ځکه چې د خود دا نړولې دا نو ډیرو خلکو دا وی چې را کچرتا داسې او شی په خپل حالت پاتې شو بیا به موږ په تعمیر د ابراهیمی باندې جوړو او کدل سه او شو نو بس بیا به صرف په خپل حالت باندې جوړو کو نور ورته بیا سوایو نه نو چې کله سحر دی راغ او کتل چې د خصوصي صحیح سلامت ته الله تعالی تر طرفه په د باندې عذاب وغیرہ نه دراغل بیا د ټول خلق اگر جمع شول او د بیت الله د منهدم او د دوباره د تعمیر لپاره هغه کار شروع شو او چې کله هغه کار شروع شو سرته ورسېدو نو په دې کې یو خبره چې په دې کې ډېر خلک هغه اختلاف ته خبر رااله یو کار هغه کار سو هغه دا چې اوس په د هجر اسود د بسوق نو په دې کې د خلکو یو بل سره اختلاف راغی 15 ورځې پورې یو بل سره اختلاف تر دې پورې چې خلکو اصلاحات توري وغیرہ
دا راواغستې او یو بل ته جنگ کولو ته هغه تیار شول. چې یو بل جنگ کولو ته تیار شول نو بیا په دې کې یو کس چې هغه ډېر ضعیف العمر او هغه په دې کې ډېر زیات هوښیار انسان ومه نو هغه یوه خبره وکړله او دا څوک نو دا ومه ابو امیه بن مغیره مخزومي یعنی دغه قبیلې سره تعلق ساتو مخزوم قبیلې سره تعلق هغه ساتو نو هغه وی چې تر سبا پورې یعنی که مسجد حرام ته د ټولو نه اول څوک راغی په دروازه باندې څوک راغی نو دا به هغه سړی دا یعنی دا چې کوم حجر اسود دی دا په خپل ځای باندې هغه به ږدي نو وایي چې کله سهار شو ټولو په دې باندې فیصله وشوله چېرې بس دی به موږ سالیس جوړ کړو چې د بیا څه طریقه اختیار کړله نو وایي په دغه ورځ باندې دی ټول ګیر چاپیره ولاړ دي او د ټولو نه ړومبی نبی علیه السلام سردار دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه په دروازه باندې را دننه شو. چې کله په دروازه باندې را دننه شو نو د دې ټولو په ژبه باندې د دې ټولو خلکو په ژبه باندې چې څومره مشرکانو هغه وخت کې چونکې نبی علیه السلام ته نبوت نه دی حواله شوی او چې ایمان هم نه دی راوړی نو ټولو خلکو چې هذا محمد الامین رضینا هذا محمد الامین یعنی دا هغه محمد دی چې دا امین دی او موږ راضي یو په د باندې چې دا کار وکړي ځکه چې دا محمد دا څه دی دا خو امین دی. نو بیا چې کله ګټه د حجر اسود کې خودل د نبی علیه السلام په ذمه شو نو نبی علیه السلام د خلکو ته ړومبې د انسانیت درس ورکړی. اوس که موږ او تاسو وګورو د نبی علیه السلام ړومبې د انسانیت درس څنګه ورکړی نبی علیه السلام د هغې دپاره دا طریقه ورنه نبی علیه السلام په خپله د حجر اسود راغستې هم شو کېښودی هم چې چونکې هغې ورته په خپله باندې اختیار ورکړو چې په خپله باندې ورته اختیار ورکړو نو نبی علیه السلام یو څادر را وغوښته او په هغې کې د حجر اسود دا ټوکړې د حجر اسود دا ګټه هغه کېښودله چې هغه یې کېښودله نو د هر یوې قبیلې چې د کمې قبیلې او د کمو خاندانونو کس ته د هغې په دې کعبه کې څه ناڅه کار حواله شوی د هغې چې څومره مشرانو د هرې قبیلې هغه یې را وغوښتو نو نبي علیه السلام دې ته لومړی درس د انسانیت ورکړو درس د انسانیت په دې وجه نبي علیه السلام د دغسې هم کېښودی چې د خلکو به ورته کتل خو نه نبي علیه السلام د دغه خلکو د دلجویۍ دپاره چې د دې زړه هغه په دې ټول کار کې چې دا ټول کار دی په خپل لاسو کې چې په دې کې اومه دي شریک هغه راشي نو نبي علیه السلام دغه خلکو ته لومړی درس د انسانیت ورکړو چې گویا کې اصل شی هغه انسانیت دی. نو هغه څادر یې راواغستو او چې کله دغه خواله راغله د حجر اسود کېښودلو خواله راغله بیا نبي علیه السلام هغه ځای کې نفس نفیس یعنې خپله ځان له چې کوم دی نو هغه کاڼي راغستې دي او هغه په هغې کې ایښي دي بیا نبي علیه السلام دا په خپله باندې ایښي دي او د کرنګ نو دا دریم ځل شو او په څلورم ځل باندې د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه په خپله زمانه خلافت کې دغې د بیت الله هغه شهید کو او د دې په دوباره باندې تعمیر کړو او په پنځم ځل باندې حجاج بن یوسف چې د هغه ظلم هغه د چانه پټو نه دی هغه د دې د هغې دوباره د دې تعمیر کړو او هغه یې جوړ کړی دا د بیت الله د تعمیر هغه واقعه وه چې د نبی علیه السلام په دې کې خلکو ته کم درس او نبی علیه السلام د خلکو ته د انسانیت درس په دې کې ورکړی دی. الله دې موږ او تاسو ته د نبی علیه السلام په سنتو باندې د نبی علیه السلام په سیرت باندې قدم په قدم د عمل کولو توفیق را نصیب